جهانگیر اخته مضبوطه که انشاءالله ورځې دې کمې دي پرون مې در پسې لایف کړی ده که دې غلط ثابت کړم خو ستا لاس و زما ګریوان بېعزتۍ په نیت باندې رالې د الله په ذات درته قسم کوم خالد جانه چې دومره به دې بیا بېعزته کوم دومره او دومره بېعزتي به دې کوم چې دومره بېعزتي به ستا په ژوند کې هم ګورې نه شوې هغه پیرانو په شان دې نه یم چې تا ورپسې جینۍ په مخه کړي د پیسو دپاره کمرې ته روانې ده کوټې ته روانې ده پټو الله دې کړي چې یو 50,000 کسان ځان سره راوله او ته هم چې کوم دین راشي ځان سره یو څو مایکونو والا نور هم راوله که دې غلط ثابت کړم خو ستا لاس و زما ګریوان مردان پیر جهانگیر اخته مضبوطه که انشاءالله ورځې دې کمې دي پرون مې در پسې لایف کړی ده دا ویډیو پوره وګورئ دا ویډیو به سکپ کوئ نه دا ویډیو پوره وګورئ هم سره ریپلی دې را نه کړه او یقینا چې لایف به دې کتلي ما وکته هغه لایف څه 40,000 کسانو کتلې ده بلا ملګرو را مینشن کړی ما پرون هم پتا پسې لایف وکړه چې پتا پسې به زه درځم یا دې د خپل کار ټیک کا پر ورولۍ درته وایم په مینت درته وایم د خپله قبله دې سیده کا او که چېرې داسې نه کې نو بیا ما له ستا چل راځي زه به انشاءالله ما ته ویلي دي چې زه به په تا باندې آن د کیمره درځم او بیا به تا نه زه د دې یوې خبرې تپوس کوم چې ته د خلکو نه 50,000 او 60,000 روپۍ د یو تعویض څنګه اخلې نو پرون مې در پسې هم لایف کړی دا ریپلی دې را نه کړه ملګرو تاسو ته هم دا نننی پیغام دی پیر جهانگیر ته خامخا ور ورسوئ بلا ملګرو ما د پیر جهانگیر را مینشن کړی دی چې ستا په مردان کې غلط کار کیږي ته په پېښور کې مثال په پیرانو پسې ځي او اتکلي دي په بورډ باندې چې زه د جوړونو د درد مرض علاج هم کوم نو اول دا ویډیو ملګرو تاسو کتله زه خو نه چاله جواب ورکوم نه چا پسې ویډیو کوم خو د خپلو هلکانو ډېر زیات مجبوره کړم وایي چې دوی دا دویمه ورځ ده چې دوی لګیا دی کړنګه کړنګ یې جوړ کړي دي او ویده له جواب ورکړه نو خالد خانه زما دې ځای ته چې کم یو کس راځي که دا سوشل ورکر دی او که دا هر څه دی او که دا مریض دی نو ماته د خپل ځان نه زیات ګران دی او دا یاد وساته چې ستا په شان ډېر خلک زما دې ځای ته راغلي وه الحمدلله زما په ځای کې هغې الله بې نقابه کړي دي او هل هم چې کوم دی تا لیدلي وه نو که زما ځای ته ته په عزت باندې رالی او زما د بېعزتۍ کوشش ته ونه کړو ته په عزت باندې رالی او تا کې په خپله باندې عزت وي خو زما په دې ځای کې به تا ته عزت ملاویږي او داسې عزت به درته ملاویږي چې هغه عزت به تا ته په خپل کور کې هم نه ملاویږي او که نه زما دې ځای ته د بېعزتۍ په نیت باندې رالی د الله په ذات درته قسم کوم خالد جانه چې دومره به بیا بېعزته کوم دومره او دومره بېعزتي به کوم کلیان درته وایم چې دومره بېعزتي به ستا په ژوند کې هم ګورې نه شوې ښه زه ګوره د هغه دمونو والا په شان او د هغه پیرانو په شان دې نه یم چې تا ورپسې جینۍ په مخه کړي د پیسو دپاره کمرې ته روانې ده کوټې ته روانې ده پټو ته روانې ده پلانکې چل دی او ډنګرې چل دی زه ګورې په هغه خلکو کې نه یم الحمدلله زما ځای کې مریضان راځي زه د مریضانو علاج کوم د الله په کلام باندې کوم او د الله په کلام کې د هرې بیمارۍ شفا ده او ستر داسې یو مریض راوله که هغه د جناتو وي که هغه د جادو وي او ته بیا وګورې چې انشاءالله زما په ځای کې څنګه هغه چې کوم دی نو ښه کېږي زه په ځای کې الحمدلله نه د چا نه 50,000 اخلم او نه د چا نه 40,000 اخلم زه الحمدلله علاج کوم زما دې ځای ته به راشي او د مریضانو نه به تپوس وکړي که کم سړي ووي چې او د ده نه مونږ مطمئنه نه یو د ده کار ټیک نه دی خو بیا به زه دې خپل ځای ته په خپله باندې تاله وم که نی ستا په شان ستا ډېر وروڼه زما دې ځای ته راغلي دي او الحمدلله زما په ځای کې بیا هغې معافي هم غوښتې ده او هغې بیا ویلي چې الحمدلله ستا کار چې کوم دی نو ټیک دی نو ملګرو دا ویډیو ورسره شیر کړئ تر اوسه مې ورپسې چا هم جواب نه ورکړو خو ده پرون داسې را 2 ویډیوګانې وکړې دا جواب مې وله ورکړو زه به ستا د راتلو په انتظار یم که په عزت رالې خو عزت به درته ملاویږي او که خالد جان په بېعزتۍ کوشش دې وکړو نو دا یاد ساته چې دومره به بېعزتي زما په ځای کې بیا خورې او دومره به بیا بېعزته کېږي چې په ژوند کې به هم تا داسې بېعزتي چې کوم دی نه یې سکلی ستا چیلنج ما ایکسپټ کړو هر ټایم راتلی شي او چې کومو کسانو تا سره زه مینشن کړی ما دکه کسان به هم ځان سره راولې الله دې کړي چې یو 50,000 کسان ځان سره راوله او ته هم چې کوم دی راشي ځان سره یو څو مایکونو والا نور هم راوله که دې غلط ثابت کړم خو ستا لاس و زما ګریوان که دې صحیح ثابت کړم نو بیا درته دا خبره کوم چې بیا زه سړی هغه به بیا منې